مبارک اخلاق انک لعلی خلق عظیم په ډیرو اوچته پیمانه د اخلاقو باندې وایي داسې کوم مشرکانو ایمان هذا الرسول یمشون فی الاسواق یاکلون الطعام دا داسې رسول دی چې قرآن بازارونو کې ګرځي خوراکونه کوي الله د هغې د طرفه برای راست په خپله صفایي کوي چې دا زما محمد صلی الله علیه وسلم دا خو ما یو رسول رالیږلی الله د هغه د اعتراضونو جواب هغه پیغمبر چې الله فرمایي وما محمد الا رسول دا محمد صلی الله علیه وسلم ما رسول جوړ کړی دنیا ته مې لېږلی دله ما رحماء بینهم ملګري خپل منځ کې بالکل یو بل سره محبت ساتونکي یو بل باندې اشقان او بیا په کافرانو باندې انتهایي سخت دله ما نه جماعت ورکړی رضي الله عنهم ورضوا عنه داسې ملګري مې ورکړي چې قیامته پورې د آدم علیه السلام نه روانه قیامته پورې به د هغې د ډېر انسانیت پېښ شوي رضي الله عنهم ورضوا عنه هغه چې د الله د رضا ټېټل د دنیا کې ملاو دی وکلا وعد الله الحسنى د ده د هر ملګري سره الله د جنت وعده کړې ده د الله اولئک هم الصادقون الله وایي ما صادقان ملګري ورکړي اولئک هم المؤمنون حقا رښتونې مؤمنان مې ورکړي اولئک علی هدى من ربهم واولئک هم المفلحون هغه ملګري مې ورکړي چې کوم په هدایت دي کوم کامیاب دي انا عبده دی بنده ته مې دا کتاب قرآن کریم ورکړو د څه دپاره لیکون للعالمین نذیرا چې د تمام دپاره د دې چې تمام عالم په دې ویروي دې کتاب قرآن کریم کې د تمام انسانیت په نوم یو پیغام کړو تمام انسانیت ته یو پیغام دی الله رب العزت د تمام انسانیت لپاره قرآن کریم کې یو پیغام رالیږلی و هغې د انسانیت په لاس د مسلمانانو په لاس کې کېښود چې دا زما کتاب واخلئ دا زده کوئ د دې پیغام په تمام انسانیت کې خور کړئ دې قرآن مطابق زندګي جوړه کړئ د دې قرآن کریم دا خپل په دې نقش قدم روان شئ دا خپل رهبر او مرتضا جوړ کړئ پیغمبر وفرمایل زه دنیا نه روان یم دوه څیزونه پرېږدم که دا مسؤلیت سره نیولي وو تاسو چرته هم نشئ ګمراه کېدی نه ذلیل کېدی شئ نه خوار کېدی شئ تاسو به همیشه عزتمند یئ په هدایت به یو د الله کتاب او یو د خپل سنت تاسو کوئ نو په دې مقولې ولګولې دا مشروطیت سره ونیو د دې پیغام او انسانیت کې رایج کړو تاسو په ټول عالم کې عزت وکړئ ټول عالم به ستاسو غلامان دي خو قرآن واله شوئ او قرآني زندګۍ ته راغئ د قرآن پیغامات هم خپل کړل بیا به باطل واله ستاسو پیدا بیا به برطانیې والا امریکې والا جاپان والا روس والا زما د فرق قسمي نو مسلمان قرآن واله شو قرآني زندګي راله دا تمام باطل به د مسلمان پیدا شو او دا الله ښودلې وه یو زمانه کې چې کله امت قرآن والو امت د قرآن پیغام انسانیت ته رسو او د انسانیت سره د الله تعارف د قرآن په ذریعې سره کو قرآني زندګي وه قرآني علومو د قرآن پرچارو داسې پرچارو الله رب العزت تمام انسانیت ته وښودله د هغې وخت کیسر او کسرا د هغه وخت سوپر طاقتونه الله رب العزت د صحابو د ماتو تورو په ذریعې سره تس تس کړل پاش پاشې کړل او عالم ته وښودله که زما قرآن کریم در سره وه هغه زندګي در سره وه هغه علوم در سره وو داسې به ستاسو په ذریعې سره دا وخت هر سوپر طاقت تس تس کوم لکه څنګه چې صحابو داسې وښودله چې یو صحابي قرآني زندګي ورسره ده روان دي د بادشاه دربار ته د وخت د سوپر بادشاه طاقت خواله ورکوي چې دا د وخت سوپر طاقت دی هغې بادشاه سره مخامخ کېږي چې تکړی تکبیر او الله اکبر اواز کوي د الله اکبر نارې کړه د هغې محلونه وزړه کول ورته ملت شروع کړو چې د الله رضا دپاره دا ښکاره بس کړي زمونږ محلونه راغورځوئ او بیا چې کله هغې ورته د سورلۍ نه پوښئ وایي دې شاهي محل ته به سره د دې سورلو هغې په شاهي محل کې سورلۍ وتړله بادشاه بله ناستې پر تخت لاندې ودرېد ما ته توره ده ورسره په بدن باندې عارضي یو سړي کپړې دي بادشاه ورته وایه که له څه نه راغلی هغه ویل راغلی نه یم رالېږلی شوی اول خبره به په دې کوم یا به ما ته دې تخته درکېدې یا به د دې تخته نه راکوشي هغه وی ښه وایه څه وی ویلې نخرج العباد من عبادت العباد الى رب العباد مونږ بندګان د بندګانو د غلامۍ نه آزادون غواړو مونږ انسانان د مخلوق غلام نه لیدل غواړو مونږ انسانان په دې شکل نه لیدل غواړو
چې دا د بادشاهانو وزیرانو غلامانو مونږ انسانانو د الله بندګان جوړول غواړو مونږ انسانان د الله غلامان لیدل غواړو دا مونږ سره د قرآن پیغام دی مونږ تا ته رارسو مونږ سره یو زندګي د اسلام چې هغه مونږ ته د خپل الله په خپل کتاب قرآن کریم کې پیغمبر په خپل ژوند کې بیان کړی د عدل نه ډک او د انصاف نه ډک یو نظام اسلام دی مونږ انسانان د دې ظلم د زندګۍ نه د اسلام د عدل زندګۍ ته راوستلو مونږ انسانان د دې پریشانو نه د دې تکلیفونو نه د دې بېراحتۍ او بېاطمینانۍ زندګۍ نه چې چغې دي او سوري دي بېاطمیناني ده زړونه د انسانانو تنګ دي په دنیا په ماحول کې د دې زندګۍ نه یو ښایسته زندګۍ ته راوستل غواړو فلنحيينه حیات طیبه الله طرف ته راوستل غواړو عمل صالح ورکول غواړو او چې دې ته رالم خدای وعده کړې چې بیا به ښایسته ژوند ولرو د دنیا ژوند به د اطمینان وي د راحت به وي د ارام به وي تمام انسانیت به چغې وایي څوک وایي ګراني ده څوک وایي فلانکې مسله ده څوک وایي دا بحران دی لیکن ته به د هغې نه خبر هم دی اطمینان او راحت او سکون سره به دا قرآن والا پیغام انسانیت ته پرېږدی دی بیا قرآني زندګۍ سره په دریاب ورغلل دریاب د هغې مخې ته رکاوټ نه دی جوړ شوی په دریاب یې خپل لښکر والو بیا شکایت راغلی چې چې دریاب وچېږي د دې خلکو دا دستور دی چې هر کال دریاب وچي یو حسینه نجلۍ ښایسته جامو او د ښایسته کالو نه او د لال ململو جواهراتو نه ډکه کړي دې دریاب ته یې ولید بیا دا دریاب دا د دستور مطابق روان شي عمر فاروق رضي الله عنه ته خط راغلی موږ څه وکړو هغه یې صبر وکړئ یو ښځې د دریاب په نوم ولیکو وایي که ته په خپل حکم چلېږي بیا ستا موږ ته هېڅ حاجت بیا زموږ تا ته هېڅ حاجت نشته او که ته د خدای په حکم چلېږي زه عمر د خدای بنده تا ته حکم کوم چې روان شي 1600 کاله وشو یو هېڅ فرق پکې نه بیا داسې بادشاهان قرآن والو ته ورکړي چې ځنګل کې ودرېدو اعلان یې وکړو موږ محمد صلی الله علیه وسلم غلامان یو د هغه ملګري یو ځنګل خالي پکار دی هر ځناور په سپریو په مارو په لړمو په نور شرمخانو قاتیانو هر ځناور خپل بچی په خوله کې یوړو ځنګل صحابو ته ځای بیا داسې قرآن والو ته وښودله چې یو میدان کې صحابي وایي چې موږ د څومره لکونو لښکر کې یو څو زره صحابه کرام ګیر شو او داسې ګیر شو چې زموږ یقین شو چې بس اوس خو موږ ختمېدل یقیني دي د عربو دستورو چې شعر شاعري به میدان ته چې داخل کول به هغې عرب موږ له شعر شاعري یې رسوه بره نه اواز موږ ټولو الله ته وکتل یا رب محمد انصر امت محمد ای د محمد صلی الله علیه وسلم ربه د امت محمد صلی الله علیه وسلم د امت نن نصرت وکړي نن د محمد صلی الله علیه وسلم ملګري کو یو مشکل کېږي نن قرآني زندګۍ والا یو مشکل سره کېږي بله د ملائک را روان شو اواز یې کړو چې ابشرو امت محمد او محمد صلی الله علیه وسلم والا امتیانو د محمد صلی الله علیه وسلم والا ملګرو قرآني زندګۍ والو چې قرآن خپل رهبر او مقتدا جوړ کړی د الله بشارت درلی نصرت درلی مدد درلی پریشان نه شئ په یو آن کې په نفورو لښکرو بستو د هغې مالې کلمه کې واخیستو لیکون للعالمین نذیرا دا قرآن کریم دا رسم و رواج ته نه راغلی دا قرآن کریم اصلو بټو په نه راغلی دا تاخونو نه راغلی دا قرآن کریم دې نه راغلی چې بس د مسیح لذت په اخلي قرآن کریم به د هر څه پکې د دې عزت پکې په دې به خوندونه واخلي خو قرآن کریم یو داستان راوړی یو زندګي راوړي چې هغه زندګي به خپلول غواړي هغه د تمام انسانیت رسول غواړي دا دې پیغام به رسول غواړي د قرآن کریم مقصد الله خپل بیان کړو لیکون للعالمین نذیرا دا قرآن کریم تمام انسانیت ته تمام عالم لپاره نذیر دی او یره ورکوونکی دی د دې کې د تمام انسانیت کوم پیغام دی هغه پیغام به تمام انسانیت ته رسول غواړي چې کله امت سره قرآن وي عزتمند ځکه لا تهنوا ولا تحزنوا غم او پریشاني مه کوئ الله وایي غمجن کېږئ مه وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین تاسو په اوچت کې که مؤمنان دي خو قرآن والا یې قرآني زندګي در سره یې وه د پیغمبر سنت در سره وو هغه ژوند در سره وو دا مې در سره وعده ده چې تاسو په ټول امت کې عزت کوئ خلق پکې عزتمند دي لیکن چې قرآن هم پرېښود
قرآنی زندگی اللہ یرفع بها درجات اقواما ویضع به آخرین تو قرآنی زندگی پر ہونا دا سکر زدین شے لگرن چی امت مسلمہ زدین پر ہونا لن کی تمام باطل والا امت مسلمہ سترگی رو بس لن مسلمان دا کافر لن مسلمان دا انگریزانو سکیلا ہوئے لن مسلمان دا انگریزانو بھوٹان پالش لن مسلمان دا غیر چمچے چمچگیرے دا بغیر جوت لدے دا شی زدین شو امت بلا وسیقہ پرے ہوتا قرآن کریم پرے ہوتا امت دا شی زدین شو چی لن دا باطل مداس جو گی لن پہ ہر سرے خپل مقصد پورا گئی ہر سرے خپل مقصد پورا گئی اور اشاعت ہو گئی اور دا سی بے وقوف شو چی قرآنی زندگی و ہدایت لانے امت دا سی عقل بیرو چی نو اخبر خیر پر نظر راتی نو اخبر شر پر نظر راتی دا خلق دا زندباد اور نباد دا پار اخبر نیوٹی دا سنو آگے دیر موری در دیہا تازہ حالتو کی دیر کی سچلو جو لانکی با پارٹی زندباد اور نباد کی بطری پرش کو پیزا زخمیان دی لانکی سے کی پلانکی پر سوزو پکی زخمیان دی سچلو یو زندباد اور بلکو امت دی حالت تو ملی راو رسے امت دن دا خلق دا زندباد اور نباد دا پارا قل دا اللہ کے مدی اور کڑے جان مجھے پہلو زکر جو امت تخبر وزیفہ رکھوا امت قرآن تشاکلا نم دا باطل پر نظر راکو باطل پر پنجا کیوں آگے سے نم دے لگیا لے چاہتا زندباد ہوئی چاہتا مردباد ہوئی داتا زندباد نور داتا قرآن تنے احتیار امت دور اوپر سے قرآنی زندگی تنے احتیار خدا اور دوے چھے اللہ راشی اور دو گھنٹہ اترے گا داتا قرآن بیان کا یہ جیوشن کوئی ماں نظر آسی راشد اپنا کی سیاسی لیڈر قرآن بیان کا پکر کو بیان دے داد امت معیار اوپر سے ماں بیگار سوچ لو کہ اللہ کمی زمانے تباتی جو مو خدا تیرے نور آلی کے لیے خلق کو دے تبات کو تبات چلے ہو مو اللہ یو سموارے لرائی گئے مونگ اللہ کم کتاب قرآن کریم راکو کہ دا واقع لی دیکھ تمام انسانیت پیغام دے دا انسانیت تورس ہوئے کہ دا امت سر امت عزت مندو امت تمام باطل داگی غلامات جیسیو ٹکسلے میں اور کون اللہ پوچھے دے اور جب امت قرآن پہ ہو جب امت پورا سلیل شو کہ امت زندگی پڑی دے رکھا جیسے دفاع ہو بل قیمتی جاملے پیدا مسلمانی اور طرف پیدا داولی دو امت نقبل شان کیا خطا شو ہر کل چکر انسان مقصد کی ساوے سریاح کی پیدا آگے حاصلون مقصدی کہ درسو کوئی ورکی و باران و گرمی یخنی کی دا انسان نقبل زان بندوبست رست گئی لکھر لاوت دستاتی بندوبست ذکر آگے مقصد حاصلی گئی چکر آگا مقصد ورکول پریدی بید اقتصاب کاوالکی یو درجہ دا سپاشی چکر مردار شی چکر مردار شی بید سردار فروز لاول کاوالکی نن مسلمان آنے حیثیت دا آگلے پر مقصد زندگی پر خودلا مسلمان پدر درجہ جو نن دا باطل آنے کار ہوگا نن $2 کروڑوں فسلکن والا زندباد پردباد دا اللہ آگم عبادت مسلمان نباد رمضان المبارک کی مسلمان بھی حد درہ ورسے کہ تشریف وقتوں سے زندگی کے ہوگا سارم رمضان المبارک چھ سار چھ قدیبت سنوشی چھ باقاب چھ قدیبت کے بارے لانکے سے زندہ بات لانکے سے مولا پر کروڑوں جدا نشبی ولانی تاسو مطلب کنگا نشبی تراوی تھی دا اللہ ہم عبادت پلے ہو کدا ہر ناصد لیڈر ہر سمر ایماندار شو دیندار شی دکتے دا حکم نمک کی دیدش دکتے حکم پر خوضل و پرودن و دریدل زندباد پردباد و سر ایمان نہ رکھتی دا ہر سے کہ مقتاس دکتے یو سفر آکڑے قرآن کریم را کرے یو کار دا پیغمبر را کرے تنہ کار سنواری سرونی سے مذکوریا سرونی سے دا باقی تمام لوگ ڈوب گئی زمان پرب قسمی کمون نفتے قیامت کی جاتا پوچھ گئی یہ تب تحقیصت سکر ہوئی گئی سے مونگ نبا خدا دا تب پوچھ گئی کہ مسلمانے والے زندگی جوڑا کرے وا سکڑے روا مسلمان جوڑ شہر دنیا نا راکلے کرے را مسلمانے والے زندگی جوڑا کرے وا کدی نوا جوڑا کرے دا تب پوچھ گئی داغیر پر اللہ مونگا قرآن کریم راکو قرآن کریم کی یوں پیغام راکو مادر خاص دارے چھ اللہ رب العزت کو مونگا اتاسو دیکھنی باتیں دیر بھی عظیم احسان
کړي زه بار بار پته نه لګي د دې کلیواله کم اعمال الله ته محبوب دي دا ما په سمجھ کې درازي دومره عظیم اتحاد به اتحاد نعمتونه دي په خپل دومره عظیم خدایات ساتي چې دا نعمتونه خپل خلق ورکړي او چې کله قدرداني کړي دې ته پته نه لګي کم اعمال الله ته محبوب دي قرآن کریم درس دلته شروع دی د ورځې د قرآن کریم د درس ماحول د قرآن کریم ویلو زده کول دا ماحول په دې باندې په دې علاقه کې په دې مسجد کې شروع دی او د الله فضل دی ابتدا په پوره علاقه کې د دې مسجد نشوي دې نه مخکې په دې علاقه کې د قرآن کریم د داسې درس او تدریس ماحول نو وروسته خلک الحمدلله شروع کړل موږ باندې خوشحالېږو چې قرآن کریم ویونکي زده کوونکي وي دا د الله عظیم احسان دی چې چا د قرآن کریم ښودونکي وکړي چا د الله داسې ماحول